بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ د دې نه پس بیا تاسو سره څو خبرې کوم. Remains deeply concerned about the overall human rights situation in Pakistan, where enforced disappearances, torture, crackdowns on peaceful protests, and violence against religious minorities and other marginalized groups remain prevalent. In this regard, Israel is disappointed that all its recommendations were made during the Pakistan's fourth review were noted. Israel believes that it is essential that Pakistan heed our recommendations to take all appropriate steps to prevent arbitrary arrest, torture, and other ill treatment, and bring perpetrators of such acts to justice and end the widespread use of death penalty, especially against children and persons with disabilities. Israel also urges Pakistan to decriminalize same-sex activities in accordance with international human rights standards and to adopt comprehensive anti-discrimination legislation that addresses discrimination, including based on sexual orientation and gender identity. Israel is also concerned that in January 2023, Pakistan's National Assembly passed a vote to tighten its blasphemy laws, which are often used to target and persecute religious and other minority groups. I thank you. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله پدې کې په اقوام متحده کې او دغه اسراائیل او یهود خلک هغوی د عمران خان په باره کې سوي او دغه د جماعت په باره کې او زموږ د ملک په باره کې دا سوي. حالان کې اول بنا خبر ذکر کما یهود او اسرائیل هغه خلق دي الله رب عزت په شپږم سپاره کې فرمایي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. په خلکو کې د ټول نه سخت دشمنان د مسلمانانو هغه چې کوم د يهود او مشرکان دي. دغه د مسلمانانو د اول نه چې کوم د مخالفین دي د اول نه د مسلمانانو دشمنان دي. الله رب عزت قرآن پاک کی تذکرہ کوي نو چې داسې سخت دشمن دی چې قرآن پاک هم الله رب عزت دغه خلکو تذکرہ کوي نو پته لګی دا د مسلمان کله هم خیرخوا او د مسلمان ملګری او دوست نشي کېدی. اوس براشو دی بیان تا چې په دې بیان کې دغه يهود وایي چې په پاکستان کې کم ناجایز گرفتاریان کیږي او دغه تشدد چې کم د چا سره کیږي نو موږ د دې مذمت کوو. نو وستاسو وایي د چا گرفتاریان کیږي او د تشدد خبره نن سبا دا خبره خو پیډي والا کوي چې زموږ سره تشدد کیږي زموږ گرفتاریان کیږي. نو تاسو د يهود یو خبره ده دغه رنګي کومګو ګورو دا وایي چې کم جنسي ازادي ده د دې خلاف چې کم دیو اکشن اخلي موږ د دې مذمت کوو. نو الحمدلله زموږ علما دغه آزادو خلاف دي چیارا زنانه دی هغه ازادي کوي میرا جسم میری مرضی او دغه رنګي سو په کیسه کې سو سکي نو موږ د دې خلاف خو يهود هغه د خلکو په حق کې دی هغه چې داسې کول نه دي پکار او حالان کې زموږ مخالفین د آزادیان غواړي هم دغه رنګي دیو به چې کوم دا خبره وکړه چې کوم د صحابه کرامو دشمنان دي او د صحابه کرامو توهین کوي نو د هغه خلاف چې کوم دی بل پاس شوی دی چې څوک د صحابه کرامو توهین کوي هغه ته سزا ملاويږي نو دیو په دې باندې ویښن اغسته دي. حالانکه الحمدلله دا زموږ علماء او زموږ خلکو چې کوم دی دغه بل مخکې وړي دی او پاس کړی دی. دغه رنګي د قادیانانو په سپورټ کې دغه خلکو خبرې کړې دي. بعضې پوسټونه ما داسې ولیدله چې خلک وایي د عمران خان لپاره چې کوم دی اقوام متحده کې आवाज اوچت شو هغه خلک را پاسېدله. نو تاسو سوچ کوئ نه چې د عمران خان لپاره څوک را پاسېدله هغه د اسلام دشمنان چې کوم يهود او اسرائیل دي هغه د اسلام دشمنان چې قرآن پاک الله رب عزت داغي تذکرہ کوي. نو چې دغه دشمنان د عمران خان په شا ودرېږي د عمران خان صفت کوي نو تاسو سوچ دغه خلک د اسلام خیر خوا دي. ها دا هم نشو ویلې خدا ویل شو د چا چې سپورټ کوي دا کس دا وی ایجنډ دا کس دا وی پر کټې دی دا خبره مخکې زموږ مولانا صاحب کړلا او وسم کوي او دا چې کوم دی ثابت شو مخکې ثابت شوی دا وس مزید هم ثابت شو. د دین نور ثبوت تاسو سره وړو دغه يهود چې دومره په پاکستان خپکیږي او په عمران خان خپکیږي نو دوی چې دغه بیت المقدس سره ظلم زیاته کوي په بیت المقدس باندې حمله کوي په بیت المقدس کې چې کوم دی هغه خلک شهیدان کوي دغه د مسلمانان شهیدان کوي
حالانکه دا خو هغه ځای دی چې د مسلمانانو 14 یا 19 میاشتې چې کوم د قبله پاتې شوې ده، مسلمانانو به هغې طرف ته مونځ کوو. نن دغه ظالمان د بیت المقدسو خلاف دی، د هغې سره ظلم زیاتې کېږي، پروا نشته دی. خو دلته د عمران خان سپورټ کوي، د عمران خان دپاره اواز اوچتوي. نو دغه خلک د اسلام سخت دشمنان دي. او که بیا د چا سپورټ کوي، دا خلک چې کوم دي د هغې پرکټي دي، د هغې جنټان دي. دا خبره مزید ثابته شوه. بیا افسوس دا هم دی چې عمران خان د هغې شکریا ادا کړې ده. ته د هغوی په څه باندې شکر ادا کړې؟ ته د اسلام دشمن، ته د مسلمان د دشمن شکرې څنګه ادا کړې؟ نو ته ځکه شکر ادا کړې چې ته د هغوی کسې. الحمدلله زموږ په مشرانو هېڅکله داسې داغ نشته دی، نه به راشي. او که بچا کې همت دي د دې چې کوم دی په اخلاقو کې او ښه په ثبوت سره صحیح جواب وکړي، داسې نه چې راشي او کنځلې ورځې به دي، نه دا طریقه نه ده. الحمدلله زموږ په مشرانو باندې چې کله تاسو اعتراض کړی دی، کله مې الزام لګولی، موږ تاسو ته غاښ ماتونکی جواب درکړی دی. نن ستاسو مشر خو د دغې خلکو پر ګټۍ ثابت شو، دغې ثبوتونه دي. که تاسو کې همت دي او تاسو چې داسې نه ده، نو بیا تاسو نرشئ د دې چې کوم دی جواب وکړئ. خو انشاءالله د قیامت سبا راتلی شي، تاسو چې کوم دی د زهرو ګیلاس کلی شئ، د دې جواب تاسو نشئ کولی. او تاسو به دې څه جواب کوئ؟ په کنځلو به جواب کوئ، په ردو ردو به کوئ، د هغې څه پیدا نشته دی. او بل ستاسو داسې مضبوط څه دلیل نشته چې تاسو به د هغې جواب وکئ. نو دغه د دې خلکو اصلیت او حقیقت چې مخکې مولانا صاحب چغې والي، نن هم دا ثابته شو، مخکې هم دا خبرې ثابت شوي دي چې دا خلک څوک دي، د دې خلکو شاته کوم قوتونه دي. په خپله چې کوم دی دا خبره مزید هم ښکاره شوه. نو الحمدلله دغه زموږ د علماو جماعت دی، دغه زموږ علما دي چې هغه بې داغه دي، په هغوی باندې داغ نشته دی. د دغه علماو لمن ونیسئ، دغه علماو سپورټ وکئ، دغه علما مضبوط کړئ، ستاسو دپاره به بهتره خبره وي. باقي ستاسو خوښه ده که علماو له اوټ ورکوئ که نه ورکوئ، کم از کم د علماو سره مینه کول، هغوی سره محبت کول، هغوی سپورټ کول د دغې غلطو خلکو په مقابله کې. الله رب عزت د علماو قدر زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.